د ګورنمنټ ډګري کالج پښين کې دا ټیم تی کم سہولیات لري او بل زموږ سره بی اس پروګرام روان دی دا خو مطلب هغه خو انټرست نه کوي هغه خالی دلته انرول کې بیا دا هغه بعد پښتنه نه پس کوي نه لیبس دي په لیبس کې موږ هر کال چې دی پرچیسمنت کو 1000 روپۍ بلکه روپۍ موږ پرچیسمنت کو موږ تقریبا 3 لیبل ورو کمپیوټر لیب کې څه کلاسونه کیږي کنه کیږي چې د لایبرری لپاره سټوډنټ سورجي لایبرری ریسرچ ورک کوي شي پروجیکټ ورک کوي پلاس کوي موږ سره پلی ګراوند ستا او موږ انیولز موږ باقاعده سپورتس غالا کیږي سپورتس ریلی کیږي تی سر څو لیکچرر دي ګرمو ټوټال هر کال تی څو داخله کول اسکول کالج معنا اکټیویټیز ستی په کالج کې اکټیویټیان کیږي کنه کیږي هر هغه څوک چې هغه قابل سټوډنټس وي یا د پلار د خوښ شي چې په خپل بچی باندې یو ښه سبق وایي بیا د پښین ډګري کالج راوړي دا یو دی کالج دی چې په دې کې د نقل تصور نشته بسم الله الرحمن الرحیم دا ټیم ناسي په ګورنمنټ ډګري کالج پښین کې مر سره ناسي سید حسیب شاه اسسټنټ پروفیسور انګلیش دوی به موږ ته اوورال چې کوم د ډګري کالج پښین دی د دې په اړه سره موږ ته تعارف کړي ډېر ډګري کالج پښین چې دی هغه په ګرد پښین کې په ګرد علاقې کې مشهور دی په ډګري کالج پښین کې کم سہولیات ستا څه نشته په دې حواله سره به د سره خبرې کو حسیب صاحب یو جهان مننه سره کې څه تعارف راته وکړي د ګورنمنټ ډګري کالج پښین کې دا ټیم تی کم سہولیات لري ډیره مننه او نبی صاحب چې ته وختن په وختن زموږ د کالج لپاره ټیم راباسي او دلته راځي او زموږ په کریکولر او کو کریکولر اکټیویټیز کې ته انټرست اخی او داغه چې د پبلسټي کې محمد نبی صاحب موږ سره فلحال یو چې دی انټرمیډیټ چې کوم هایر سیکنډري سکول سرټیفیکیټس مرته وایي هغه زموږ سره فرست ایئر سیکنډ ایئر چې دی هغه کلاسز دي او بل زموږ سره بی اس پروګرام روان دی بی اس زموږ سره په درو ډسپلین کې بی اس کیمستري او بی اس زولوجي او بی اس اردو فرست او تھرد او ففتھ سیمسټر دا زموږ سره روان تقریبا زموږ سره 150 قریب الکوان چې دي هغه انرول دي په دې پروګرام کې او موږ چې یو موږ پر فرست ایئر او سیکنډ ایئر لیول خو هغه چونکې بورډ ایگزام دی هغه د بورډ خپل سپروایزري سټاف راځي هغه خپل د ایگزام کنډکټ کوي نو پر هغه باندې خو موږ داسې دغه نه چلیږي کلاسز خو موږ کنډکټ کوو ټیچینګ موږ ته کوو کورس تقریبا موږ کور کوو زما د انګلیش ته تقریبا لکه د فرست ایئر والا چې ایکسکیوز چې موږ سره صرف 3 میاشتې په اګست 19 دسمبر پورې نو زموږ کورس تقریبا زما د انګلیش ته فرست ایئر 16-17 لیسن دی هغه د نومبر په تقریبا دغه ډول ساينس سبجیکټس والا هغه کور کوي هغه بعد کې بیا د سټوډنټ خپل یو دغه دی ډیټرمینیشن دی د کوي نقل نه کوي لیکن په بی اس په لیول باندې کم چې دا ایچ سی یو پروګرام انټروډیوس کړی دی 2015 یا 2014 هغه موږ 3 ډیسپلین چلو هغه وستا خپل چې کوم زموږ ایگزامینیشن هال او هغه دغه کې سپروایز دي کې هغه دی وکاتې دغه ځای ستراله چې بالکل زیرو ټالرنس دی د چیټینګ په باره کې بالکل الګ تصور نسی کوي زموږ سره اوس د کیمستري او زولوجي او اردو 5th سیمسټر کې روان دي او 3rd سیمسټر کې روان دي 1st سیمسټر کې روان دي زموږ سره بالکل الګ د تصور نسی کوي اول زموږ سره تقریبا 40-50-60 enrollment وسی لیکن اخر چې راځي دی هغه ایگزام زبولي چې هغه ډول کلاسز وي هغه ډول ایگزام وي لکه د فرست ایئر د سیکنډ ایئر د اخر دی فلټر کیږي چې موږ سره د 5th سیمسټر له وسره رسیدلی بيخي او کم 10-12-15 داسې الکوان پاتې سي هغه صرف د ازمش کوم ډیسپلین دی چې موږ پر اټینډنس باقاعده مارکس د پریزنټیشن مارکس دي د کویزز مارکس دي د پروجیکټس مارکس دي هغه موږ دا شان سټریکټلی ابزرو کوو چې د ایچ سی کرایټیریا ده موږ د دې شان خیال ساتو او پر دې باندې موږ یو هم کمپرومایز نه کوو او مطلب اټ ا ټایم اوس 2 ایگزام روان دي هلته هم روان دي د فرست ایئر سیکنډ ایئر هلته هم هغه د کوي سي هلته ایگزامین کوي سي او دلته هم راکلی سي ته دواړو په مابین کې ډېر ډیفرنس دغه کې ولې دلته هر شی زموږ په خپل لاس دی کلاس هم زموږ د خپل ټیچر هغه خپل کنډکټ کوي او پیپر چې دی هغه خپل جوړوي او مارکینګ خپل کوي هلته بورډ افیس دی د بورډ افیس ایگزام دی نو زموږ خو دا خیال دی که دغه شی دغه
د فرست ایئر سیکنډ ایئر هم دغه ډول موږ ته کالجز ته ورکول سي کالج خپل اگزام کنډکټ کی الک خپل زما په دغه کې راسي زما په سپرویژن کې راسي زما په بیا به الک دغه چیټینګ دا شان تقریبا د دې خاتمه کیږي حسیب صاحب بل صحیح دی د تا 60 کسان په بي اس کې انرول کو تر اخر تر 5 شپږم سمستر پورې ځکه سبارا پاتې دا نور چیرې دي نو دا چونکې ما ته وویل مال په دې کې هغه الک نشي چلی دی چې کم الک هغه سوچ کوي چې زه به کلاس نه راځم او زما به اټینډنس چې کوم د بلوچستان های کورټ یو ډیسیژن دی غالبا 91 دی چې 75% اټینډنس دی هغه به په هر صورت کې د الک 75% اټینډنس هغه به اگزام کې پیریدای شي هغه موږ انسپریټ دلته هغه د کړی دی 75% نه موږ تقریبا موږ هیڅ کمپرومایز پر اټینډنس نه کو 100% چې نو هغه چې هغه اټینډنس نه پړه هغه الکوان موږ باقاعده د اگزام سره ولاړو هغه ته بیا موږ پرمیشن نور کو شغه په ایگزامینیشن یا د چا کویزز نه زده یا دغه هغه اتوماتیک خپل بیا په یو سمستر کې دوه اگزام یو میډ ټرم یو فائنل ټرم هغه مخه غلط به ډراپ اوټ کیږي د پیچ کوم اگزام اخی بس پنځه 12 13 کوم چې پاتې سي د دې بنیادی وجه څه د سکول ټایم کې د بي اس نه دی جوړ شوی او کله ته چرالي بي اس جوړ برابر لو خو د کالج جلا ماحول هغه ته وخت لغه بعد بدل کو د په سکول کې نه موږ له دونی کمزور الکوان راځي چې په دا کې ډیر کم داسي یو ایکسترا اورډینری الکی یا څلور یا 15 یا 6 چې هغه چې دی هغه موږ په هغه کې پوتنشل کې وینو کنو اکثریت سټوډنټس چې هغه ډیر کمزوري الکواني چې موږ ایریا نش په الله سکاله کې په دا چې کوم هغه الیمنټری لیول دی د ژوند دغه الته دی څه کوي په سکول کې نو په دې وجه باندې هغه الک ډیر دغه چې کوم د اکیډمیک سایډ دی په ډیر ډیفیشنسي مو ډیر کم تریب هغه کې فیلو کمزوري د چا د بولې تا اندازه کیږي کمزوري د چا د بولې د والدین کمزوري د ټیچر کمزوري د خو مطلب هغه خو انټرست نه کوي هغه خالی دلته انرول کې بیا دغه بعد پښتنه نه پس کوي نه ډیر داسې کم ماده سي والدین دلی چې هغه سره غلي یا پښتنه کړي د چې مالک وړ مرز په یو لیویز او کپلیس والا را لیمات سر زبر د ساتکی د پاره د ازما زوی پیپر وګورم چې د سبق وای کنه وای مال بالکل راسوي ګور شوې کاپی ول سر څنګه دی مال را دي تور تو ګور پیپر خدای دې کړی دی ډیر ښه پیپر یې هم کړی دی وای سر بس زه ډیر مطمئن سم نو دا ډول چې یو پولیس والا په راځي پښتنه پس کوي نو کم از کم دلته په پښین کې ډیر الیټ کلاس دی هغه باید خپل بچان پښتنه کوي اسی څو یو سوال مو سکو په سکول کې د ډول وخاتي کمزوري وخاتي اوس خو به ست یو لیکچرر چې دوی تعالی دراري باید چې د کمزوري ته ورلېری کې په پنځم سمستر کې د نور برابر شي بالکل برابرۍ شته زموږ بیا ولې پاتې سي دولس پاتې سي د غوړ شي اته څلويش ختم شي نه نو هغه کې خو دا واجد ما درته ولې چې یو خدا د چې سی کوم د سلیبس دی چې سی د خورا غلي دی په دې یا د کم چا والیوم دی د سلیبس ته یا هغه د نسی د کوي نه میټ اپ کوي سي هغه د نسی پر کوي په دې واجب باندې ډراپ سي او څه رولز ریګولیشن دي چې هغه ډیر سټریکټ دي د دې دولس کال په یو دغه کې رواني هغه بیا د په یو کال دوه کال یا درې کال کې یا څلور کال کې ته هغه خپل سنچ کې ډیر مشکل دی چې تراولي خو ازمر سره چې کوم سټوډنټ پاتې هغه ډیر ایکسترا اورډینری سټوډنټ ته د ازمر چې کوم 14 15 سټوډنټ مر سره د بي اس کې پاتې شوی دي په کیمستري کې دي په زولوجي کې دي زه خو زما یو سټوډنټ دلته ای ډي اي کوي یو هغه بیا 2 ایئرز پروګرام دی نه اوس په نمل یونیورسيټي کې ماته ویل چې سر زه به قسم درته وایم چې کوم زما د پښین کالج سټاف په نمل کې لا هم هغه سټاف زه هغه شی محسوس کوم بلوچستان یونیورسيټي لیکلي دي نو دوی خو خالی هغه یو ظاهري چمک نمک پسې یا نوم پسې لیکن دوی ماته وایي چې سر چې کوم زموږ د پښین سټاف یا کوم زموږ سره دغه کوي کوآپریشن یې کوي یا دغه کوي هغه شی بیا دلته نشته اورال د یو کالج لپاره زوی شي د چې رقبه به غټوي په کالج کې لایبرری لازمي ده په کالج کې ساينس لیب کمپیوټر لیب دا خو درې لازمي دي تی کوم سہولیات لري دا مثلا دا تقریبا موږ سره لایبرری رسته ته کتای سي موږ کوشش کوو مختلف ګورنمنٹ چې کوم ډایریکټر کالج سره موږ دغه دی او بیا د مختلف چې په ایجوکیشن کې کوم ان جی اوز کار کوي موږ کوشش کوو دا یو ډیجیټل لایبرری خو ته ولاړ لیبس دي په لیبس کې موږ هر کال چې دی پرچیسمنت کوو د 1000 روپۍ د 1000 روپۍ موږ پرچیسمنت کوو موږ کوشش کوو دا موږ تقریبا 3 لیبل لرو فزیکس کیمستري بیولوژي فزیکس کیمستري زولوجي بوټني
مش څلور اصل د دې لپاره خپل هر یو لپاره جلا جلا خپل خلک دي. بالکل از موږ سره د سټاف ډیفیشنسي مسله ده. اوس موږ اراده په انګلیش کې ډېر ډیمانډ دی نه چې انګلیش کې موږ بي اس شروع کړو، لیکن موږ سره باوجود چې موږ 15 کسان یو، لیکن هغه بیا هلته فرست ایئر سیکنډ ایئر هم دی، موږ هغه دغه نسو پوره کوی. نو موږ دا کوشش کوو چې سوشیالوجي داسې سبجیکټ دی چې په هغه کې موږ بي اس شروع کړو، انګلیش دی، لیکن موږ سره د سټاف ډیفیشنسي ده په بعض سبجیکټ موږ سره صرف یو لیکچرر یا اسسټنټ پروفیسر نو هغه په یو سبجیکټ خو ته دا نشي چلوي، په یو ټیچر باندې یو پرا ډیسپلین نشي چلوي. دا مسله ده زموږ سره. بیا څوک راشي هغه بیا په کال کې دننه ټرانسفر سي، دا مسایل زموږ سره د بیا بهرحال ته په دروس سره لیبو کې خپل خلک ناس لیب اټینډنټ ناس بالکل او کمپیوټر لیب هم دغه رقم دي. بالکل په کمپیوټر لیب کې څه کلاسونه کیږي کنه کیږي؟ بالکل کلاسونه کیږي. او چې کوم د فزیکس دی باټونی د پلانا دی دا چې کوم دي د دې کلاسونو دوریږي بالکل پریکټیکل کیږي. بیا زموږ په بي اس 6 چې کوم سمستر دی هغه کې سپیشلایزیشن شروع کیږي. بیا ټوټل د لیب ضرورت دی، بیا الکوان چې دی الته به ریسرچ کوي دغه کوي. بیا الکوان وړم ورځ د پرنسپل سره ملاقات چې باقاعده د زموږ د چې کوم ټایمینګ دی کالج ټایمینګ هغه بعد هم کالج چې کوم زموږ کلاس روم دی یا لیبز دی هغه موږ ته خلاص چې بیا په هغه کې موږ سره د لایبرری لپاره سټوډنټ ورځي لایبرری کې ریسرچ ورک کوي، شي پروجیکټ ورک کوي پلاس کوي. خو مطلب هغه ډول دغه نسته، هغه نسته. پلی ګراوند په یو کالج کې لازمي دی. بالکل پلی ګراوند ته څو لري؟ یو لري، دوه لري. موږ سره پلی ګراوند شته او موږ انیولز موږ باقاعده سپورتس غالا کیږي، سپورتس ریلی کیږي یا فیسټیوال کیږي. هغه دوی ویکس یا 10 ډیز کلکوان باقاعده چې دی هغه یو 5-6 دغه کې دی سپورتس ایونټس کیږي باقاعده هر کال کیږي. نو دا شان موږ تقریبا دا کوم تیسر څو لیکچرر دي ګرځم ټوټل موږ تقریبا 50 راوند اباوټ موږ کوم 50 لیکچرر دي په دې کې MPhil پی ایچ ډی هولډر باندې. بالکل حافظ نقیب صاحب چې زموږ کنټرولر دی هغه پی ایچ ډی دی اسلامیات کې نه او اکثریت زموږ سره MPhil دی نه اکثریت. بل سټوډنټس تعداد هر کال ته څو داخله کوي؟ موږ کوشش کوو موږ 200 په ساينسو په دغه کې انجینیرینګ کې او سوچ دی بیا هغه په آی سی اس کې موږ اډمیشن ورکوو، لیکن بیا پر موږ باندې ډېر دغه سي لوډ سي ولې موږ دونې بیا موږ سره کلاسز د دې هم دغه د کمې د بیا موږ اټ ا ټایم 2 سیکشن 3 سیکشن نو چلوي. دا مسایل دي. اسکول یا کالج خالي د نصاب نوم نه دی چې استاد سبق ورته وایي. بالکل بس اسکول کالج معنا اکټیویټیز، یعنی انسان یو سټوډنټ چې څومره زیات اکټیویټیز کوي هغه چې دوی هغه په خپل عملي ژوند کې دوی بیدار وي، منډه ترنډه به کوي، کار به کوي. سي په کالج کې اکټیویټیان کیږي کنه کیږي؟ بالکل کیږي. مطلب موږ کوشش کوو چې کوم ټریډیشنل یو موډ اف ټیچینګ دی موږ هغه سره ووځو. موږ سټوډنټ چې دی هغه انوالو کو په کلاس کې د هغه چې کوم پارټیسپیشن وسی په کلاس کې. خو فلحال موږ سره مطلب موږ کوشش کوو چې په کلاس کې پروجیکټر وایز موږ سره د ټیچر سره هغه سټوډنټس باقاعده سټوډنټس پریزنټیشن کولای. فرست ایئر سیکنډ ایئر کې ما کوشش وکړي چې دغه شی او دغه کوم، لیکن هغه ماته ته ول د سټوډنټ خو ریسپانس هغه ډول نه که یو 15 پر سټوډنټ دغه ډول کې هغه زما سټیسفیکشن لیول نه چې هغه دغه کې. نو کوشش کوو کڅنه یو جهان مننه چې یو جهان مننه داولو اسسټنټ پروفیسور محمد حسیب صاحب تاسو ته خبر د کالج په اړه خبر وینا وکړه. یقینا دا شی چې د پښین ډگری کالج کوم دی هغه یو داسې کالج دی چې پر ډېر غټه رقبه باندې مشتمل دی، کم از کم چې نه پر یو شل کړه یا 15 کړه باندې ولاړ دی. په دې کې د ضرورت هر شی پر دی 50 لیکچرر بخښي دي او دا یو خبره بار زموږ په علاقه کې کیږي چې یار زما زوی میټرک وکړي، د میټرک بعد نه بیا زه تعمیر نول بیا هم بل کالج بیا بل کالج بیا هم د پښین کالج د دې لپاره حاضر دی. هر هغه څوک چې هغه قابل سټوډنټس وي، قابلیت لري، په ګرد ژوند یې نقل نه کړي یا د پلار د خوښ شي چې په خپل بچی باندې یو ښه سبق وایي بیا د پښین ډگری کالج راولي. دا یو کالج دی چې په دې کې د نقل تصور نشته. که ته په بچی باندې نقل کوې نو بیا دا کالج نه راوله، او که په بچی باندې نقل نه کوې تر یو ځای باندې رسې بیا دې کالج راوله. په دې کالج کې کوم دی د نقل بالکل تصور نشته، نقل څوک کولی نشي. انشاءالله په دې حواله سره به د سټوډنټ سره پوښتنې کوو چې سټوډنټس کوم سټوډنټ ساتي په بي ایس لیول کې دي یا په دې کالج کې دي، د هغو څخه به پوښتنه کوو چې تاسو چې کوم اګزام ورکوئ نقل کوئ سي که نه سئ کولی. انشاءالله د بل پروګرام په ورځ به ملاقات کوو. یو جان